الرحمن الرحيم باب ما جاء في شرب أموال الإبل. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت وقال انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتمعوا أقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل صدقته وقال اشربوا من البانية وأبوالها. هذا حديث حسن صحيح. إن ناسا دا حديث بالترمذي جل وعلا والبخاري جل وعلا بس ضد اختصار يودلا دا اوريني قبيلنا دا مولانا سے دا تکسر دري دا اوريني سرور دا اوريني ودري دا اوكن سرور دا اوريني ودري اوكن دې کې اورينا نو بل دې کې من اورينا ته ورته یو دې کې راځي وکاسانو بل دې ته نو سرور دا اوريني دري دا اوكن یو سره بلاري او فضولي مارګل شي نو چې څوک فضولي وسره ماري فضولي ماته یادې او چې څوک فضولي نشماري اصل نو ابي هو یادې څوک ورته نه یادې او تحقیق ورته دار مدینه منوره ته فتحوها دي ناموافق شو په مدینه فتحوها دا معنی چې ناموافق شو بیماری به ولګیلا او یا مرض جوا او توش کې څه پړسې ده مرض جوا کې دي مبتلا شو نو دې د طبيعي حالت تاسو ته دا بیماری پتا ته لري چې راغلي دا به وو ویسه چل باندې وي مو بدل خان وول او د خو او پیغمبر به خدای صدقې به ولې بوله او باسمون رسول في ابن الى ابن صدقته قال زكاه صدقې به وقال اشربوا من البانها واموالها بس دې کې راکوټ اختلاف دی دا ان شاء الله ولدي په دې اول کې راځي چې اموال او البان دا احمد او د مالک په نسبت باندې دا جایز دي دا شروع او دا قاهر دي او زمون او د شافعي سے په نسبت باندې نجس دي بدلینا بلند جواب لغت کوم چې محمول دي په تداوی او علاج یا محمد فلسفه دي نور د پدای په مانتا استدعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه من بين فرس إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشدة دلائل ما سر شيء وجلد أول قرار ده جبريل بخاري كمان رسول الله وبارك موسى کی خود بچا دے فقبلوا او بے فرمائے کہ انهما لا يعذبان وما يعذب كثير يوم فدبور نزال نساق وغيره وغيره او دا حدیث مبراشی حد و پورا تفسیر کو عذاب قبر باندې مقبال کو مطلقی صحابہ تی عذاب قبر ملاوی دا ټول خبره را روانه دا محمود کو با علاج او تداوی یا منظور او دې کې په پرچټ نه لري مکمل تفسیر دې تداوی بالمحرم شروع کوم لري تداوی بالمحرم سبب کوم لري دې زمانه کې بعد خلک کوئی ډاکټر ویل شراب اس کا ٹھیک بشي دا ټول تفصیل دې دی ورته را روانه من حدیث ثابت اشارت دې کې غراوت ده ثابت باندې متفرد دي وبسيشة وقدوية هذا من غير وجه أنس إشارت كي إلى أنس بنور أساني الدخاء دي مخصوص سنة غرابت دي سمعوه دي مخصوص سنة غرابت دي نور أنس نور سنة دون مستعب رواه أبو قلاب عن أنس ورواه سيد بن أبي عروب عن قتادة عن أنس لوث بسيشة باب الوضوء قبل الطعام وبعده وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا قيس بن ربيعة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني وعن قيس بن ربيعة معنا واحد تحويل نمخ يحيى لرزق قتيبة تحويل نمخ يحيى رزق قتيبة نمانا رواية كل واحد منهم واحد الفاظ قتيبة أو يحيى ليوبر الجداني ومفهوم يهودي شابتي حتى كان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت بالتوراة أن بركة الطعام من وجوه بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت بالتوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام من وجوه قبله والوجوه لا يهودي سلمان بما التوراة كري دليل كبركة الطعام الوضوء بعد الوضوء مراد شيء يا وضوء مصطلح له وضوء مصطلح لیکن دا کمزور خبره ده وضوء مراد وضوء لغوي دی چې غسل اليدين والفم برکت دی ورستو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة نازل فذكرت ذلك الوضوء الطعام نقصه حكم دی او التوراة خبر میں وکړه او فرمایا سمجھ برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده دو معنی دیا خدا کی تورات کی تعریف کړي دي تورات کیسه کړي دا مخکې مستور او یا دا الهي لپاره دا حکم او زموږ لپاره دا حکم د جماع کې په موضوع سره سبب ده
یا کوئی تحریف کړی دی او یا دا چې دا هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارا کمی او دی چې مخکې مې د رسول الله او برکت سمانا دعا برکت خیر کثیر ته وي مخکې د لاس کوینځو خیر دا دی چې دعا مصفا لاړ شي او ګلاس دې نیمې درې په د لاس واغه ګل او خاواله ولې رسیبا ولا سره لاړ شي نو خیر د تاوان مدد نقصان او یا برکت دا چې دا د پیغمبر په سنت او عملو د لاس یې نو الله او پکې خیر واچي وجود ته فایده ورسوي د وجود د نقصان نه وبچي او وروسته لاس وینځل برکت سره وراک بدایي نشي هغه به اوساټي نو بیا به وینځي او دې مدا خبره ده چې دا غلي د پلاس په بده پور نشي جامې بده پوري نشي خابين بدن نه دي او دا موزي حیوانات خود شوي دا به لاس ورونه نه دي شیطان بدن لري لاس دی وینځي دا ټول خبره ته مراد دي رسول الله مبارک کله کله وضو نه کوي مراد ده کله دا سم کړی چې لاس په کپڑا پاک کړی او کله دا سم کړی چې لاس په خپو او پلاسونو داخلي دی باغې موچ کړی نو دې کې سو وجوب نشته استغفار دي شابه وبالباب عن انس بن ابي هريره رضي الله عنه قال لا هذا الحديث الا من حديث قيس بن ربيع وقيس بن يوسف في الحديث ومهاجم الرحمن يوسف يحيى بن دينار باب في ترك الوضوء قبل الطعام وبه قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي هريره عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقر بيده طعاما فقال ولا ناتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. فرمى ابن عباس يقول عليه الصلاه والسلام خلا كتفسير مويل فقر بيده طعاما فقال ولا ناتيك بوضوء قبل او تصلي فتحيل وصال قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه وكان جبه وتصدق حلانا وتي نسمت بدل لګیدلا اذا الوضوء قبله ولا نوضوء لغوي مراد كم يوم مراد دي دلته اصطلاح او یادا چې هغه په استحباب محمول کو چې کوم ځای کې اوداس کړی دی ورپسې اشاره هذا حديث حسن وقد رواه ابن دينار عن صهيب بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يقرأ عصر غسل ومنزل يد قبل الدعاء ترى نقل عليه لو حديث مطابق في بقول شيء او ده ببرد ان يجي على ضعيف تحت القصع بعد خلق اسكر من الروړې ودلان دي هغه دا په وروړې کې د بيدا قام دا څه مکه واسه پېټه دا خپل لري ورپسې اشاره باب ما جاء في اكل الدباء وبه قال حدثنا کدو ته وي ورکوټی ته وي غټه دا کدو په لاره تو کوئی دې کدو نړۍ ته وي غټه نه وي تو کوئی غټه وي نړۍ ته نه وي الکه انسان ټول ته وي بل انواع دي تطلع الى كدو بل انواع دي شابه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن معاوية بن صالح عن ابي طالب قال دخلت على انس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول القرآن ويقول يا لك شجرة ما احبك اليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما هو النبي اشتراط تتبعي او بقاسك يا لك الضباء يعني تلفظ دل ذكره تتبعه وجه شيء بس تتبعه وكذا تتبعه اذا ما دمخنا بمجتاه تتبعه معنا فلا ازال احبه ويديونا امكاني حديث ما داخل في البال سے بیماری کو یا قول قرع فقط خاص رسول كن ليس قرع كدوده وهو يقول انا يا لك شجرتان لا تميز لك يا اعني ومقدر كم اعني شجرتان او لك خطاب وتكي دا خطاب على استحلال الذهني انه كدوه محاورنا بيجي استحلال الذهني ما احبك في التعجب دي سمحبوب ماتا ولي لم اجد لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك نو اياك ده بيد مونس ولا راجي كاي كما في شجره لكفا نو دي کے مسئول کوما یا لکی مستمر سجو شجره یا اعنی ثمرة شجره ثمرة مضاف مقدر کو مضاف الیہ قائم مقام فعل ورپسې اشاره او دا موږ کتو لري د فیدی علماء چې کتو سوغري ګړې کې چي وایي کتو چې موږ له ورته بیماری باندې پیدا کړي او په ګړې دي بل کتو زوده لاندې دا د ارمالي د پاره چې او په زر هضمي وینې ته ځي وینه صفا کوي نور په دې پاکستان بالباب عن حكيم بن جابر عن ابي رضي الله عنه قال حديث غريب من هذا المدين وبه قال من هذا الوجه سمعنا غرابت بكم لكري كري وتوجه دا معاوية ابن صالح وبان متفرد شباب وبه قال حدثنا محمد بن المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد
عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطوف في الصحبه يعني تتقبل قولي تتوقف سي تتقدرك تتقومنا من تتوقلا او كتبه تتقبل بخنا فراغيشتن مملودي نجم نخب كيجي مارغري جاي اگر تفکر چې نس نخب کیږي جواب فلا ازال محب بلکې انا سوي هغه ما فراغيشتو مخه ته مو ته کې خاوته دا ګور د پیغمبر د تبعیات اتباع کله خپل شریعت دي نه چې الله او یوفا او نو پیغمبر ته مرګ کې کړو خو نو شرعي شی نه دی کوي شرعي خدا پیغمبر عادت کې وقو نو اوس په شریعت شي پیغمبر نو هغه عادت نو اتباع التبعيات او العاديات د پیغمبر زموږ لپاره مصلحت ده لا ازال محبه شابه فلا ازال محب على حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن انس بن مالك رضي الله عنه اما جاء باكل الزيت فلنسبق بني بدر وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. مولانا سے بنیادی خبر تھا شیخ سے بلادی چھٹی میں کرے سکے مفہوم کرے جو شانو ہے دا یو خبر تاسو مخ کې ارسوما فخر اطمینان باندې مقبل وطن دلال شي ما طرف مقبل والدین دا سلام علیکم او بل دا خبره ده چې په ولې په خیر خوشاله سي رکھے او بل پکې دا خبره ده مولانا سے چې په واقع د خپل سبق لها یو ورځ مخکې وروسته خبره ده تاسو مخکې راځي خبره ده